سعيد الخدري رضي الله عنه رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان على غايتهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دوه کسان دي غیب او د سماعت باندې ناسي نو خپل مینس کې خبرې نه کوي تر دې پورې چې کدی بیا د یو بل شرمګاونو تم پوری غاړه خپل مینس کې خبرې کوي په د سماعت ناسي او بیا د یو بل شرمګا د چې دین ته وګوري فإن الله يمقت على ذلك یقینا الله جل جلاله په دې باندې سخت ناراضه کیږي څوک داسې کوي متیازو د ناس د یو بل شرمګا ته ګوري یا متیازو د ناس یو خپل مینس کې خبرې کوي او شرمګا ته ګوري نو الله جل جلاله له پدې ډېر زیاته غوسه ورځي نو دا یو خبيث فعل یو ګنده فعل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې مونږ دې فعل کول نه چې دین ومنو نن سبا همار رنده ورته په دې زمانه کې خود ځا پر خاریو کې خدا چې دې نه ډېر کم دی او بعضی ټیم باندې طرف ته چې دې نه ډېر زیات عام دی چې دالته کې خلک متیاز هم کوي او د یو بل شرمګاونو تم ګوري یا داسې پټو کې بعضی خلک کلکان یا داسې نافیه دي نه کې داسې کېني چې متیاز هم کوي او د یو بل شرمګاونو تم ګوري نو دینه په حدیث کې چې دینه من راغلی ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله جل شانه له بدی باندې ډېر زیات او غصه چې دنه دا ورته بل چې ګره موږ باتروم ته ځو بیت الخلا ته ځو نو الله کې فکر دی چې موږ یو دعا وایو دعا څنګه د نبی اسلام موږ ته حدیث په دې د نبی اسلام فرمای کله چې تاسو بیت الخلا ته ځئ نو دا دعا وایي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث یا الله ز پناه غواړم په تاسو سره د شیطان د مؤنث شیطاناتونه او د مذکر شیطانانو په دوانو سره د پناه غواړم او بیت الخلا څنګه چې لږه مساجد شو یا د ذکر او د خنقا زینه شو نه الله کې د فرشتو راتلل وی ولده کې فرشته ناشتي وي نو دا رنګ د ګندګي زینه شو بیت الخلا شو نو دا شیطانانو زینه دي الله کې شیطانان ډیر زیات وي نو موږ فکر دي چې کوم دې تمام داخلي وو چې موږ دا دعا خامخوایو چې د شیطان نه موږ په امن کې شو نن سبا موږ دومره په غفلت کې مبتلا شي او چې موږ ته په جماعتونو کې د فرشتو د نزول پته نه لګي او په باترومانو کې راته د شیطانانو د پته نه لګي چې راته د شیطانانو اړې او مراکز دي خدا د چون کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې صادق او مصدق واغي په خپل احادیث کې مونږ ته خو دې چې مونږ داسې قسمه دعاګانې چې دي دا وایو چې مونږ د شیطان نه په سره بچ کیږو کله چې بیت الخلا نه بیا روزو نبی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیه السلام فرمای تاسو غفرانک لفظ شدید وایي غفرانک یا الله مونږ ته بخشش وکړي اغفر یا الله ته مونږ مغفرت وکړي مونږ ته بخښنه وکړي دا ولې دا ځکه چې کله انسان تقاضی لړ شي نو یو د انسان د جسم یو بل د انسان د روح دی نو په دې جسم کې چې دا کم فصلات کې دا کم ګندګي ده نو دا چې سره وباسي نو د جسم د یو سرور یو خوشحالي یو راحت غوندې محسوس نو چې څنګه دې دا د جسم نه دا ګندګي لري نو دا غرنګ په روح باندې د ګناهونو ګندګي چې دا نو دا فرتوي دا روح چې دا د ګناهونو د وجې نه ګنده شي دی نو چې کله موږ دغه ګندګي د ځان نه لرو نو چې کله باتروم نه راوځو چې موږ غفرانه کوو او د لپاره چې زموږ روح چې په ګناهونو سره کم ګنده شوی دی چې د الله نه بخنه د هغه مغواړم چې الله ما ته د هغه ګناهونو بخښش وکړي کوم چې ما کړی دی او هغه باندې زما روح ګنده شوی دی نو غفرانه کوي چې دا ضروری دی هغه یو بل روایت کې راځي چې غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاعداء وعافاني الحمد لله الذي اذهب عني الاعداء وعافاني چې دا څه قسمه دعا چې تنو دا مونږ وایو د شیطان نه مونږ ځان بچو الله رحمت وکړي